دا د احد هغه غر دی کوم باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا احد ما سره مینه کوي او زه د دې احد سره مینه کوم. یو حدیث مبارک کې راځي محترمو دا هغه میدان دی کوم کې چې صحابه کرام دفن دي او شهیدان شوي دي، دا هغه میدان دی. او بل دا چې دا هغه غونډی دی کوم باندې چې هغه نبي پاک سلام صحابه کرام دغه کړي چې دې غونډی نه به کوزېږئ نه، دې باندې تیرانداز صحابه کرام یې دلته دغه کړي وو، د هغې یو امیر مقرر کړی و، دلته صحابه کرام جنګېدل. صحیح شوه. نو دې نه چې کله صحابه کرام کوز شول چې یاره مونږ خو کافرانو ته په ښکاره دغه وشو شکست وشو، هغوی په داسې تښتېدلو باندې شروع کړه. هغه کې امیر معاویه رضی الله تعالی ایمان نه وروړی، هغه مو سره په هغه ټایم کې و. صحابه کرامو چې دا میدان خالي و چې دې ځینې کافران تښتي، نو دې ځینې صحابه کرام سکو شو، تقریبا 80 تیرانداز وو صحابه کرام. هغوی ته چې پته ولګېده چې مسلمانان موږ ته فتح وشول نو مال غنیمت دپاره کوز شول، دې مخې هغه کافران چې کوم په تښتېدلي هغه کې معاویه رضی الله عنه په دې سایډ واپس داسې راتاو شو، دې سایډ داسې واپس راتاو شو. دې ځای کې صحابه کرام وکتل چې نشته دی، کم دي، هغوی ورسره مقابله وکړه، خو دوی ورسره مقابله ونه کړه، دې کې هم صحابه کرام شهیدان شو. په دې سایډ داسې راتاو شو، په دې سایډ یې دې غونډۍ په دې لاس باندې، او مسلمانان خو دغلته لګي وو. نو چې کله په دې سایډ پرې راتاو شو تښتېدلي کافران دې خوا تللي وو، هغوی هم داسې راغله، او دې سایډه پرې نور صحابه دغه غیر مسلم دغه شو، نو صحابه کرام هم منځ کې راګیر شو. او دغه وخت کې مسلمانان چې وو هغه د مال غنیمت په دغه کې وو، فکر کې وو، نو لهذا مسلمانان راګیر شو، ډېر صحابه کرام دې کې شهیدان شو. او بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر کې د احد مبارک کړی ننوته، او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم غاښونه مبارکه چې وو هغه هم شهیدان شوي وو. بیا رسول الله مبارک دې غر ته لږ چوت شو او د هغوی نه فنا یعنې دغه شوه، او صحابه کرام ډېر زیات پکې شهیدان شوي. نو دا هغه مقام دی. صحیح شوه. نو دا هغه غر دی محترم مسلمانان. یو حدیث مبارک کې راځي چې دا هغه غر دی که نه چې د قیامت په ورځ به نبي پاک سلام فرمایي زما د امت غریب انسان کم یو دی، صحابو ته فرمایي زما د امت غریب انسان کم یو دی که نه. نو صحابو ته عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د امت غریب انسان خو موږ ته هغه ښکاري چې مال نه دولت ورسره نه وي که نه، ګاډي بنګلې ورسره نه وي، بینک بیلنس ورسره نه وي، نو هغه د دې امت غریب انسان دی. رسول الله مبارک ته فرمایي نه، زما د امت د ټولو نه غریب انسان هغه دی، غریب انسان کم سره چې ډېر زیات د قیامت په ورځ په داسې حال کې دغه انسان راشي چې هغه سره ډېرې زیاتې نیکۍ وي، دومره نیکۍ ورسره که نیکۍ د احد په دې غر باندې کېښودلی شي، د احد دا غر به څه شي، دا به دب شي، ښکته به شي، دومره د ډېرې نیکۍ وي، دا دومره غټ غر دی. صحیح شوه. خو لیکن هغه انسان به چاته کنځلې کړي، چاته به رد بد ویلي، چا سره به بغض کړي، د چا به غیبت کړي، د چا به مال واړی، د چا به پوله پټې والی، څوک به په ژبه باندې زخمي کړي د هغه زړه، لکه شاعر چې وایي که نه وي فرخر د نیزې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم، د بد پرخر د ژبې چې تر عمر سره سم. نو د نیزې فرخر او د تورې او د چړې فرخر خو به د انسان ښه شي، خو د ژبې فرخر نه دی، دا ټول عمر دپاره د انسان په زړه باندې پروت وي، دغه فرخر نه ورځي. صحیح شوه. او بل محترم مسلمانانو دې خصوصي حضور پاک سلام دې ته یعنې دعا کړې ده، او دا ډېر برکتي ځای دی. نو تاسو ته درخواست دی انشاءالله درود شریف وایئ، او دا کومه وظیفه چې تاسو ته وایم که نه یقینا چې درود شریف کوم انسان وایي که نه د ده به ټول غمونه الله تعالی ختموي، که قرضونه دي، که واده مسله ده، که د محبت او د مینې مسلې دي، دغه رنګې د دنیا چې څومره مسایل دي، د دنیا چې څومره پریشانۍ دي، څومره غمونه دي که نه، دا ته زه یقیني خبره کوم زما سره اوس هم دا تسبیح دي، زما 200 تسبیح دي، اوس هم درود شریف ویم. او الحمدلله زما عمره عاجز انسان فقیر الله تعالی دې ښکلي ځای ته راوست. نو درود شریف شروع که د زرو فیرو نه سیوا وایه روزانه او کم مه وایه، او اسان درود شریف صلی الله علیه وسلم یا وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی
یا دا جزا الله عنا محمد ما هو اهله. نو تاسو کو څومره خوشحالي د دنیا واړی کنه یقینا چې هغه برته میلاویږي او خود به خود به ان شاء الله ختمېږي. نو لہذا زما دا غږ هم مسلمانانو سره شریک کړئ او ما ته هم دعاګانې کوئ. نو ما چې تاسو دا منظر وښیم او دا ډېر بهترین منظر دی ان شاء الله. هغه د ربیع الاول د میاشتې هغه سپوږمۍ هم راختلې، هغې ته هم دعا وکړه اللهم حله علينا باليمن والإيمان والإسلام والتوفيق. دعا المنه لګیره شوې ده، الله تعالی دې موږ ته دا میاشت بختوره کړي. او درود شریف شروع کړئ. ګوره درود شریف څو ما ویډیوګانې وظایف ما تاسو ته اپلوډ کړه، خو تاسو پې عمل نه کوئ. څوک زر پیرې روزانه درود شریف کوي. یقینا هغه ما ته کمنټ وکړه، چې هغه ما ته کمنټ وکړه هغه زه خصوصي پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغه به زه سلام ویم. هغه به خپل نوم ماته لیکي خو دروغ به پکې نه وایي. څوک چې روزانه هغه زر پیرې درود شریف وي نو هغه د خامخا کمنټ وکړي او خپل نوم دې درج کړي ان شاء الله. خصوصي به زما وعده ده تاسو سره چې څوک درود شریف روزانه زر پیرې وي زغه او ماته کمنټ وکړي زه به نن نه پس شروع کوم یا به کومه څوک کوي یا وي زه به کومه وعده سره. نو هغه به زه په خصوصي د هغه سلام پر رسول الله مبارک ویم او رسول الله مبارک به د هغه سلام اخلي او دا حقیقتا خبره ده. نبی پاک سلام په خپل روضه مبارک حیات ته باقاعده رزق ته میلاویږي. نو ګورئ خپل عقیدې هم سمې کوي خپل لہذا دغه تاسو ته مې دا خبره شیر کړم. دا غونډۍ د صحابه کرام چې په ولاړو دغه د صحابه کرام چې پکې یعنی هغه شهیدان شوي د هغوی قبرونه د پکې ښکاري نه خو داسې لږ لږ پکې ښکاري. نو دغه صحابه کرام تقریبا ډېر صحابه پکې شهیدان شوي وو. نو دا انشاءالله په دې خبرو عمل وکړئ او درود شریف شروع کړئ او درود ابراهیمی روزانه 100 پیرې وای او 1000 پیرې وسره صلی الله علیه وسلم. تاسو خو به شروع کوي کنه، تاسو شروع کوي کو تاسو ژوندۍ بدل نه شو زستا تاسو ذمہواره مزه ان شاء الله. ګور الله تعالی خپل په نبی پاک اسلام درود شریف وای یا ایه ان الله وملائکته الله او الله ملائک ان الله وملائکته یصلون هغه درود لري یصلون علی النبی فنبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان تاسو هم درود پر رسول الله مبارک وایي. نو الله په خپل درود وایي، الله فرشتي درود پر رسول الله مبارک وایي. نو موږ خو د دې زمانه د دې وخت ګناګاران به ځان ګناګار نجس ګڼم او الله تعالی دې خپل ذات راوستم. الله تعالی تاسو هم راولي ډېر رونق ډېر ورته سکون چین میلاویږي. الله مو خوشاله سات. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه جهیز پوره کړه. الله تعالی مو دې زیاده بار راوله. موږ ته هم دعاګانې کوو، تاسو ته هم دعاګانې کوو. جزاک الله خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. فلوی الله جل شانه باندې سپارم دا خپل ملک او خپل حالات تاسو ته منظر پیش کړو. جزاک الله خیر.